سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. سورة الأحزاب آيات نمبر 3 واللسمة ركوع في مشتن سورة تاسو لاشي باندې ماقبل آیت کې د نور بوله په حکم تعلق ده همیشه ختم شروع نو په دې آیت کې الله رب العزت د رسول الله اسلام والسلام مقام دی چې نبی اسلام والسلام د دې ټول امت د پاره کوم دي د حیثیت کوي ساتي پیغمبر دې کوي نبی اسلام والسلام د سره زموږ تعلق روحاني توسل داسې دی چې زموږ د ټول امت د پاره په منځ لار لازم ناس کبھی ان دفعہ روحانی پلاسو دے ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی سے کم دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتہ ذکر کی اور پھر بڑی کم دے کہ دیویاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیویاں مدد دی امت بیان دی دا زمون سے دا زمون امت بیان دی زمون روحانی بیان دی اور یہ ذکر دے زمون حقیقی موضوع اور یہ ذکر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر علماء دنیا کی بڑی ریاکشن فرق ہے فرق مقیدہ ہے کہ موږ د خپل حقیقي مور نسبت نه کوو موږ د خپل مور نسبت کوو کله د کاغذ د حقیقي مور د کاغذ د موږ پیرنه مور د دې نسبت د کوم د اسلام کې نشته البته د پیغمبر د څومره بیان هغه د کوم د صدر د کوم د لازم دی دې په کار کوي چې دریم فرق پکې دی زموږ چې کوم دنیا دی او بیا د هغې چې کوم دنیا دی مثلا زموږ خویان دي نو خور سره چې کوم دی نکاح نه کېږي په دې مسله کې ځان پوهه کوي زموږ چې کوم مور ده او بیا د هغې چې کوم دنیا دی دا زموږ څه دی خویان دي نو خور سره چې کوم دی څه کېږي بل طرف ته کوم دي د پیغمبر بیان دي بیا د پیغمبر د ذکر کې د بیان د ذکر کې د دې پیدایشي هغه سره کوم دي امتی نکاح کوي لکه څنګه حضرت رضی الله تعالی عنہ نکاح د چا سره شوی د حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها سره شوی دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم د ټول بیان سره شوی دا زموږ د حقیقي بیان دي د هغې لویانو سره د زامنو سره دي نکاح دي البته د پیغمبر چې کوم لویان دي د هغې سره د امتي سره کېږي نکاح کېږي درېیم فرق پکې دا دی د نبي صلی الله علیه وسلم چې څومره بیان دي دا د امت سره دي دا میان دي چې کله نبي صلی الله
والسلام دا وفات نفس نبی اسلام چې څومره بیبیان دي هغې سره د یو امتي هم نکاح نشي کول بلکې دا حرامه ده بلکې دا به د پیغمبر په نامه باندې څه کېږي وفات شوي دي دا به یو څو فرقونه دي النبي الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين زيادة قبلهم ومن أموالهم من أنفسهم لبيدتنا وأزواجه وذو عليه الصلاة والسلام ببيانه أمهات كاميان دي لدوي أمت ميان دي لهذا سنة البيغمبر سرنين ساتل البيغمبر سر محبت ساتل دا د ایمان جز دی د مطلقه شانتي د پیغمبر د بیبیانو سره مینه محبت ساتل کا هم د ایمان څه شی دی دا جز دی وأولو الأرحام رشدا بعضهم أولى ببعض زنينة ډېر نږدې دي نظرونه دا آیت کې کوم دی که تاسو د آیت شی چې کله مؤمنانو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته کوم دی انصاري صحابي چې د مدینې وو او یو چې کوم دی چې هجرت یې کړو دا دواړه چې کوم دی دا دواړه خپل میاشت ورونه جوړ کړل او په تاریخ کې دې چې کوم دی موافقات کېږي یو د مدینې منورې چې کوم صحابي او یو د مکې مکرمې چې کوم صحابي دا دواړه په خپل میاشت کې څو ورونه جوړ کړل د دې په خپل میاشت کې دومره مینه محبت جوړ کړل چې کله یو د مکې مکرمې چې کوم یو صحابي وفات شو نو دا هغه میراث د کومې دی مدینې دی چې کې دی انصاري صحابي د وفات کېدل او دا مشان چې کله د مدینې یو صحابي وفات شو نو میراث د کومې د مکې مکرمې صحابي د وفات کېدل حالانکه دا حقیقي رښتیا نه وي الله رب العزت بیان دا آیت نازل کړو چې کله د مدینې انصاري صحابي وفات شي دا هغه میراث د کومې د مکې مکرمې صحابي ته نه ملایږي بلکې کچر د هغه خزانه حضرت ملایږي کچر د مور ته ملایږي دا وسره ملایږي میراث نه ملایږي دې الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي وأولو الأرحام رشدا بعضهم أولى ببعض زينة بنبيهم بالدين نزلنا في كتاب الله فنخلق كتابه من المؤمنين المؤمنون والمهاجرين ومهاجرين إلا أن تفعلوا فقد تشكر إلى أوليائكم معروفا تقولوا سرسنيكي فكان ذلك في الكتاب وذاك الكتاب مسطورا في شرعه وإذا أخذنا من النبيين الحمد لله كل أنبياء كرام وعدا وعدا أقصدا كتاب وهم توحيد ما يسالي قدم مسلمه وتاسو کوم د خپل امت ته هم د توحید دعوت ورکړي الله رب العزت هغه وعده درته اشاره کوي وإذا أخذنا من النبيين وحذرتهم نواحي الصلاة لبيغفرنا ميثاقهم وعددا به ومنك والنبي صلى الله عليه وسلم لسنا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم قال نوح عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال حضرت موسى عليه الصلاة والسلام قال حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام إذ بيت مريم وأخذنا منه ووقف السلام الذي قبلنا ميثاقا قليلا لك وعلى ليسأل الصادقين لتقول الله رب العزت رضيهم عن صدقه دليل اليوم حقك وأعد للكافرين